نن زمونږ د ټولو خلکو مثال دا دی الله رب العزت کلام پاک را لېږلی دی قرآن مجید را لېږلی دی لیکن مونږ صرف وایو دا د برکت دپاره دی مونږ یې راوالو ښکلي کو سینې سره یې ولګو او سیټ ټیکېدو کله ناوې ځي یو د ناوې په سر باندې کېدو د ناوې سره ویسو کله د قسم او د معاملې خبره راشي ولکه قرآن نواله په دې باندې لاس کېده خو کاش نو موږ په خپله ځان پوهېږو او نه چېرته یو عالم ته کېناستو چې هغه عالم موږ په دې باندې پوهېږي چې په دې قرآن کې څه فرمایلی دي نه چې بس برکتي کتاب دی څنګه چې ابای وی چې ماشاءالله بس د بچی ختم دی نو د بچی ختم راغلی دی ډېر خوږ دی راته سنبالي اقدمه نو د بچی خطونو ابای له څه فایده ورکړه هیڅ پیدا نه ده ورکړې نو که ستا هم دا خیالي چې یاره ماشاءالله زموږ په محله کې د قرآن درس کېږي زموږ په محله کې د قرآن درس کېږي نو په محله کې د قرآن درس کېږي خو ستا درس نه کېږي ته پې نه پوهېږې زموږ په محله کې درس کېږي خو ستا پکې څه حصه نشته او ماله قار په هغه ورځ باندې بیا ډېر زیات راځي ماله قار په هغه ورځ باندې بیا ډېر زیات راځي چې په کومه ورځ باندې بیا ختم قرآني په کومه ورځ باندې بیا ختم قرآني او کوم عالم یې راویستی هغه عالم بیا دلته بیان کوي نو هغه تاسو ته وایي مبارک هم شئ دا یو خبره ګوره زما یاد لرئ که زما ختم قرآن وکنه انشاءالله الله به هغه ورځ راولي زه ژوندی وم او هغه مولي صاحب دلته ووایي چې هلکه محلې والا مبارک شئ نو تاسو په هغه ورځ باندې بیا وایئ د هغه مولي صاحب سره به هم زما جګړې چې بهی ته ورته ولې وایې چې مبارک شئ ولې دا درس ته ناست دي دا قرآن ته ناست دي قرآن ته خو زیات نه زیات چې ډېر ناست دي چې 10 کسان ناست او د قلس مسلمانان دی او دا نور خو ماشاءالله د قرآن سره نه څه تعلق شته نه د قرآن سره څه شوق لري د هغې وجه دا ده چې دو ته خو براه راست د الله د طرفه د قرآن په ذهن کې ورنوتی دی او دو پې ښه پوهېدي د عالم نبي هم سوا پوهېږي داسې یې که نه خدای مقرر کړی د منبر ناست یم پرېږدم هم نه